सूरत मुमतहिना मदनी सूरत है नुज़ूलन 91 नंबर दे यो दफा सनवी नाज़िल शे फज़ सूरत अहज़ाब ना और तरतीबन 65 नंबर 60 नंबर दे फज़ सूरत हशर ना रबद सूरत मक्की सरा योदा चे मख सूरत के मुनाफिकान तो ज़जर पर दोस्ताए तो कुफारों बांधे बदी सूरत की तंबीह मोमिनान था बदी चिदारी लेन दल बसरन दोस्ती कुफरी रहा आगा कार बने के चिदागी ने दोस्ती मालूमी की देवजने और पसी राड़ा मखसूरत की मुनाफिकान तो ज़जर रखे पर दोस्ताए तो कुफारों बांधे बदी सूरत की तंबीह मोमिनान था चिताज बागा कार न कोई चिदागी ने दोस्ती में मालूमी की काफिरान सरा दोस्ती कुफरी रहा आकार बने के चिदागी ना तो दोस्ताए थे शर्राजी यो जो फसीर आड़ा दुएम हो जा मक्की सूरत की अंजाम दो वादा खिलाफ बयान शो चवादे खिलाफ करो न उम्मल किरवान शो कूर निर्वाण को नुद्री सूरत की उसूल बयानी आयत नंबर 8 की चेदी पाबंदी बा कवई दियोजन और फसीर आड़ा द्रेम रबत मक्की सूरत के ज़जर मुनाफिकान तो पदोसाए तो कुफार हो और दी सूरत के मुनद बाइकाट हो आयत नंबर 4 के चुगोरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम नगमल गुरसंग बाई काट कर फ्लारान ना तुरुन ना पलवान ना रून ना दियोजन और फसीराना इम्तियाज़ात सूरत सूरत मुमताज़ है वाक़ियात हज़रत हातिब इब्न अबी बलताआ सूरत मुमताज़ है वाक़ियात हज़रत हातिब इब्न अबी बलताआ दो इम्तियाज़ सूरत मुमताज़ है आयत नंबर 4, 5, 6 बाने चेक इब्राहिम अलैहिस्सलाम मलगुरो द बाइकाट बयान दे प्लारान सरून सरा पड़ी रजीबान दास बदल शानिश्ता दरेम इम्तियाज सूरत मुमताज़ दे आयत नंबर 8 और 9 चेकी तकसीम द कुफारो कई दफारा तंबीह द मोमिनानो चे चा तरफ लेन देन के चा तरफ न के कुफारो के सलोरम इम्तियाज सूरत मुमताज़ दे आयत नंबर 12 बांधे आयत नंबर 12 बांध चेकी द खज़ु द बेअत बयान दे जनानो पिंजम इम्तिहान सूरत मुमताज़ है आयत नंबर 10 बांधे आज काफिरान रात था सब मुसलमानान शू अदाग़े पे इम्तिहान अखले मकसद सूरत तरगीब इल इन्फाक़ वल जिहाद तरगीब और कई माल लगोल तो जिहाद था व तबाउद अनिल कुफ़ारी व ज़ज्र लिमन वाला हूँ तरगीब इन्फाक़ का जिहाद और कई और तबाउद वर्कई चली रखी कि काफिरान ना दी तरफ दोस्ती न के और ज़जर के आगा चार ची काफिरान तरफ दोस्ती कई तो सूरत शाह नज़ूल दा कई भी आसान दे सूरत शाह नज़ूल दा हो चर करे हुआ है ना चाहता हाँ शाह नज़ूल सूरत दा हो दारे چې مدینه ته خضراله ساره نو دا ډمو دا بغړې دا نبی اسلام لرال نبی اسلام وتوی مسلمان شوی وینا هجرت کړه وینا وسل راغلی وی یا محمد صلی الله علیه وسلم د ډیر زیاته خراب شم ما سره لګمدادو کوي نبی اسلام وتوی ویتا بلا مال غټو د شپې بلا پیسې غټ په یو دغه پروګرام باندې ته څنګه خواره شي ایوته یا محمد صلی الله علیه وسلم مال چې بچا مال راغو ته په بدر کې تبا کړی دي او ته کر وی نه دي نه وای ما نه غړی دما پروګرام ختم شوی دي پوه نو دغه لوګي نه مړ شو نبی اسلام ښا نبی اسلام خلق ته وی صاحب وتا چې دې سره امداد کوي نو چاوله کجور راړي چاوله نقد راړي چاوله کپڑے راړي چاوله اوړه راوړل چاوله بل تر راوړل هغه له سوخان ډکړه دا د صحابه کارو د انبیاء کارو چې کافر ولې کې جمدار غوته نبی اسلامي ورکي ولا اجزا د خیر ده دا چتلا نو دلته صحابي د حضرت حاتب ابن ابي بلتعه لکه اوس خیال کوئی خبر ده دا ضروري ده د حضرت حاتب چې د قریش نو کله چې غزوه بدر وشو نو په بدر کې د لولي دغه مړ شو بېمانان مړ شو ابو جهل دي عتبه دي شیبه دي پوه امیه دي غونه خلک نو کم چاته مسلمانانو په مکه کې پاتو
غیر مهاجر نو یې سره زیاتې شروع کړو هغه مسلمانانو سره چې دا غي په مکه کې څه حیثیت نو چې چا حیثیت ورته کې نو هغه ته څه نشو ویلې او چې کوم کمزور نو هغه تربیت ظلمونه کول دا حاتب ابي بلتار رضی الله عنه دغه مهاجر شو خده او بچی په مکه کې نو د بچو تر ډیر ظلم شروع کړ د حقوقونه د خود مکیونه د مسافرو د بل راغلو نو دړه کې سوچو چې راشه نبی اسلام اراده وکړ چې پای حمله کوو په مدینه باندې په مکه باندې حمله کوو نو دړه کې سوچو چې راشه په مکی ولا باندې لیاز واړو ما یو خط ولیکو په خط کې خط داس لیکلې چې ان الرسول توجه الیکم بجیشن کلیل یسیر کسل محمد رسول الله سم پتا سو حمله کوي حدث لخر دوسه لکه چې په کوم تیار شي او جروان ته به دریاب روان دي هغه شخاشاک پکې دي واقسم بالله او د مار قسم په لای لو سار الیکم وحده کرم اسلام محمد سم په واده پتا درغه نو قسم په دې چې لن تر الله علیکم الله پاک باغسا امداد کې پتا به ضرور کی دا خط ہوتے نو دې خط کې غلط خبره خو نه خو چونکې د نبی اسلام ملګرو نو الله ته دا خبره حق کارن شو چې دا رابطه په دې کو د پای روب غردولې یو طرف پای باندې روب غردې بل طرف لیاد چي چرګني زما ملګرو ته ظلم نه کی زیاتهونه کی دغه خط خدای ورکی او تر ته پیسې ورکی دا خط وته ابو سفیان لال تور کې خدای چې روان شي دا یو مقام تر رسیدل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی پاکوي چې روزه خاخ یو مقام دی نخلستان دی کجوري دلته نبی اسلام تعالی وایي وکړه چې دا خدای روانه دا غیثه یو خط ضروري الان کې څه خطو ایته ضروري خط او هغه په لاره روزه خاخ په نخلستان کې ناس ده نو ته کسان لګي چې خط واخلي اگر خط ال دوره زون دا وړي نقصان کې خط کې نقصان نو خو خدای پاک دا خبره پسند نو چې نبی اسلام ملګری کافرانو سره دا ته کارو کې ځای نو دوستي ښکارا کیږي لکه اوس موحدین قران والدي نو چې قران والے چرته کې سوس سره ودا چې مونږ ته خدای وخی دغه الله نو خو چې دا قران والدي سوس سره ودا شي اي تر دې مزونه کوي اي تر دې ملګرتیا کوي مونږ ته خدای وخی پوج بخپله مخور یو کتره ته وی یو کس وی هغه وی چې رفلان کې غونډ ډیر خپل بیان کوي ما ته چرته تولدین ملامت شه یو د کله کله چې د غینو ته به موزلور شم زنګ ملګری دی پوه وی ډیر خ بیان وک نو ما ته خبر راورسید هغه ته دغه چې الک چې دینه من هغه خو ما مخ لندر کېده چې خبر شوی یا خبر شوی اډو را دینه وینه مېمنه ا قدرتي بڑه کې مې بد شي غسرون چې تاسو منافق ته پوهه زمونږ تر څروانه هغه سره غسړی سره خودمو تر پدی روانه چې هغه اصول خلاف کوي نو موږ خو هغه تر بایکاټ دی لکړی چې سم شي چې ملګری ته کټ شي چې د پته ولې چې زما حیثیت نشته چې سم شي نو دوه درغه ته ځان غر کې هم غر کې کم وخت بدبخت پوهه نو خدای پاک دا شی حق کارانه شو چې دی ولې دا کار کوي نو نبی اسلام ته نبی اسلام ورپسې حضرت علی رضی الله عنه حضرت عمار رضی الله عنه حضرت زبیر رضی الله عنه حضرت طلحه رضی الله عنه حضرت مقداد رضی الله عنه حضرت ابي مرصد رضی الله عنه دا شپږ کسان ورپسې ولګل چې تاسو ورشي اخذ بلته نو تر خطي ول نور ته وای ما بس بزيد هغه دي چې را لالته کې هغه ته خد نه ما ته نشته دی ول سامان ولټو سامان کیوں رانو ته نو دای حضرت مقداد چې نبی حضرت علی وینا دې ته خط دی نبی اسلام اسنو یو ته خدای ویلی دی دې ته ټیک خط دی هغه تور راوي ته یو باسه جامع وی جامع نو باته مسر د نوم خرما وی بیا بل مړوم ځکه نو پیغمبر درونه ته خط سکه هغه خدای یریدا هغه روسا کونسای کلاو کړه خطر او کلاو کې دار دی وته بس دغه دی زوسه اگر رخصت کړه راغه خطر نبی اسلام لا نبی اسلام ته الله ویلو چې خط د سشته چې نبی اسلام خط کلاو کو نو خط هر حاتب رضی الله طرف نو غیر اوخته ده وی دا خط علی کله هغه او یا رسول خبره کوم یا رسول الله خبره کوم والله وی خبره کوم وی خط کې تاسو ګوري غلطه خبره هم نشته خو زما بچو سره د زمونه کول
نه ما په خپل یقین باندې یو لیا دړو چې زما بچو ته څو نه وي کنه نبی اسلام یې خود نه کړی عمر فاروق تور وېسا او ته یا رسول الله دعیني ما پر اضرب عنق هذا المنافق المنافق سټو ما نبی اسلام ته وایي چې عمر انه شهد بدر د خود بدر غزا کړی او الله ویل بدر والا مبارک وما ادريك لعل الله عز وجل اطلع على اهل بدر او تاسو پته را چې شاید چې الله د اهل بدر زړونه کتل بدر والو چې دا غي زړونه ډیر صفا دي نو فقال ویل لا يعملوا ما شئتم کوئی چې کوئی چې کوي فقد غفرت لكم ما تاسو سره معاف کړی دي ووجبت لكم الجنه اته الله ما جنت واجب کړی فدامات عینا عمر رضی الله عنه د عمر سترګو نوخ روان شو قال الله ورسول عالم وی یا رسول الله ما ته معافیو کا الله پیغمبر الله خپويږي اوس عثمان رضی الله عنه بدر صحابي نه د بدر اچھا بکواس کوي د اخر ک الله ویل دي چې عمل ما شئتم فقد غفر او دا حاتب خبر دا څنګه بهادر ثړو یو دل نبی اسلام خط ورکو د مصر د بادشاہ په نوم باندې د چروان چې مخلولو درې کسان مخلل مصران په کمکل خلک به وقوفه غټي باډي زما په دې پینځه جوړي کې حضور بیکار بوزل به کلونه خلک درې کسان مخلل نو په لار کې پړاو کې یو ځای یو ته پوسو کوم چې دا چرته دی ایو ته مدینه کې خیر دی یو مدینه کې یو سړی پیدا شو د ګډي وډي وای نبی السلامیات کوم یمنګ دلته نه اراده کړی چې زو دې ختمو چرته موږ ملته دا ګند رانولې موږ ته طالب چې کته توحید بیانې نور ملکونو وساده مرګ بندوبست کې خان ځان پکاو غره دا مسله د 100 روپو شل نه رسولو د ځان د قربانه د کمکل انسان په دې باندې 100 روپۍ شل زر ماخله لزر شل دا شي دا د قربانای مسله په دې ډیر لوی اجر به وقوفه چې ته پرې باندې پینځه راخلې لکه ډمانو په شان دي نو حضرت نو دیو ته وای ویا لکه خبره خو ټیک ده خو یو بل خبره ته وکما وای دغه نه زیات ضروري ویاو سړی دغه قاصد دغه تا چې کوم سړی په مرګ نه دی دغه یو قاصد دغه خط دی او استاد بادشاہ په نوم لیکلی هغه خط خود څه خده او که خط بادشاہ تورځم تاسو به تباشي وي خرختیا په کومه لار راځي نو د یو د پروګرام جوړ کړ یمتر د درې لارې دته صدق یو لار معلومه یمتر د درې لارې دی یو دالار ده یو بره ده یو کته ده اوس پته لې چې پاغه دی کپدی دی کپدی دی د وی رختیا وې دا درې کسانې یو ته پاغه لار کې یو په لاندې لار کې په دې کې دوی موږ ته خبر لار نه معلومه یو کس به بوزون ته کینوم کنه ورته ماتره یو روان کړی ته نه نو چې په لکړه دې چې څنګه دای نه اور ان دور غوځا یو ټاکسي سټ دیو او وین په خپل تور د په جامو باندې چکړه اراغه واپس وی کېدو نو یو کینو هیبت بل راځي چې قتل ارته بوزو چې بل وسره شو نو هغه د سامان بوته چې پویده چې आवाज دی تندرتي نو ټاکه غنم سټو هغه ماته ورته او په هغه په کپړې تور چکړه دا صحابیو او حضرت خاطب رضی الله عنه اور هغه نو ته هغه کینو هغه ممکن ور تام کینو ما ټاک څنګه غنم سټو درې واړو ورول په باندې لړ بیا مې سرتا دا صحابي هر حاتم فوجه انده په بارک د آیاتونه نازل شوی دي خدا مطلب نه چې تګ نه سره خاص کا هغه زمانہ کې حضرت حاتم رضی الله عنه د دې آیات المصداق هغه څه ګناه کړو دوستی خو نه کړی کنه صرف ایت خط لګلو او خط کې کمزور خبره نه پای دباو چولې خود دینه د خط او کتابت خلک دوستان سره کوي الله په دې خفشه چې پیغمبر امتی د پیغمبر ملګری چې د کافرانو سره دی دا کار ولکه چې هغه دوستی معلومیږي نو مسلمان ته به دا کار نه کوي دا هغه کافرانو سره دوستی معلومه شي پوه الله به ایمان ټیکيږي یا الذین آمنو و ایمان والو لا تتخذوا عدوی منو زما دشمنه عدو اسم جنس ده واحد جمع تصنیع ټول ده عدوی زما دشمنه او عدو کوم استاد دشمنه اولیاء دوستان چې زما دشمنی ستابون دشمنی چې ستاسو دشمنی زما هم دشمنی نو دوستي سره مکو تلقون الیم بالموده چې غردوی تاسو هغه ته دوستی
خطو کتابت د دوستان سره خلک کوي وقد كفروا بما جاءكم من الحق حال لري چې کفر کړي پاغه باندې شراغله تاسو قرآن نه دی قرآن نه مانی یخرجون الرسول او باطل دی یخرجون صيغه د مضارع راړه چې باطل دی پیغمبر اسلام نو پیغمبر خو نو باطل سنت د پیغمبر باطل مشرکان کافران وياكم او تاسو استی یخرجون الرسول استو پیغمبر اسلام او تاسو ان د دیو نه تؤمنو بالله چې تاسو ایمان راوړ په الله چې رب تاسو نو لا تتذو دوستو سره مو کوي ان کوندم کچره تاسو چوتی د فرض جهاد په لار دما کې ار فرض طلب د رضا دما کله الله رضا دی مقصد دی الله جهاد په لار کې جهاد لوت نو دوستی با د دوسه اظهار بم نه کې کول خل الله خبره تو تر علم بالمودا پټوي تا د دوستی خطو کتابت کې ازو خپوم په باندې تاسو پټوي اپا تاسو خار کوي او چا چوکدا کار تاسو نه آینده دا قانون دی فقط الله سوا سبیل یقینا گمراه شه برابر لای او چې اوسره خطو کتابت کې کافرانو دا گمراه نه مولوی سم یس خپوکم کچر عمومی دا کافران تاسو وسر باندې برشي یکونو لكم اعداء چې وسه دشمنان مړی دي وابسطوا الیکم ایدیهم او د باقی تاسو لاسونه خپل فرض وجلو والتزم بسو عجب په کاندل باندې وګورئ کنه چې کوم مسلمانان کافرانو نیولي کشیګان نیولي او کانګریزان نیولي که يهودانو نو کېد کې تاسو وګورئ نامو کې څو تر کاندل وته کوي جامع ته وباسلی دي وایي بیزت کوي مسلمان دا کار نه کوي مسلمان ټیک د قیدی کی بیزت ول نه کوي لیکن کافران چې کوم کار کوي تاسو ګورئ کافران ته کافرانو ته تمسن کې د دوستای ودو خوغی دی له تکبر کاشتا کافران شي کافران کې غیرت ته دینی غیرت دا غي دین غي وي ترغه به دوست نه کوم تر سو پورچته کافر شنه او دی وای نه خیر ته کافر به دوست کوم شاوته تا کې غیرت نشته مسلمانه په کار دا تا کې غیرت وکارو چې څو ته مسلمان شونه نه ما دوست نه نو دی وای نه خیر ته کافر ده ما دوست هغه وای چې ته کافر شونه نو ته ما دوست کې دی نشي هاي کې دا غیرت دینی غیرت مسلمان کې اوس فلال دینی غیرت نشته لن تنفعكم ارحامكم هیڅ فائدہ ورنه کتاب تا خپل ولای تاسو نه ولای تاسو پر د قیامت کتن خپلوال بچو د فارتای سره دوستی کې دا بل هیڅ فائدہ ورنه کی یفتر بینکم په طلب کې الله په انصاف کې الله په بابا تاسو کوي لیدون کې دي قد کان لكم اسوه حسنه اوس د په دوه او طریقه د خی چې بایکاټ بسنګ کېس مثال د بایکاټ پیش کوي چې تاسو باباجي ته وګورئ تاسو نیکه قد کان لكم اسوه یقینا تاسو پر طریقه خولي په ابراهيم عليه السلام کې اپا کتان کې جد سره کله چې وی د قوم خپلتا ان براء منکم بشکم بیدار استاد بایکاټ تاسو ومما دا چانچ تاسو بات کوئی بیدان لانا کفرنا بكم من انکار کړ تاسو دوستانه نه مې روړ نه مې ماما نه مې خورې نه ترې نه مې ورواري وبدا بیننا اب او کارشیر په منځنګ تاسو کې العداوت دشمنی والبعدا او بغض دړه هړه په ظاهر باندې بدی شي دشمن وي اپړه کې من بدی شي ابدا همیشه تر دې پور چې ایمان راوي په الله باندې یقین واده دا طریقه ده ها الا مگر نشته طریقه سره پر غورته مگر نشته طریقه او دا یو شوبره لکنه چې د ابراهيم عليه السلام چې پلار دعا غوښتو هلو نه کنده نه ده الا مگر نشته طریقه سره پر بهتره په وینا د ابراهيم عليه السلام کې چکړو پلار خپلته هغه دا چې لا استغفرن لك خامخا بخنه مغونم تعرف فرض الله نه وما املك لك من الله من شيء اني مقدار فرض الله نه شي هغه ویلو کنه چې هغه ته وی چې یا ابراهيم لا لم تنت يا ابراهيم لا ارجمنك واجرني ماليه قال السلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا تور مريم کې نو بیا تور توبه کې راغلو فلما تبين له انه عدو الله تبرأ من ان ابراهيم لاوان حليم چې کله پوښ
چې د خو دشمن د الله د بیا ته بیزار شوی بیا ته دعا نه غوښتي پوه شئ نو دې دا وایي چې تعالی د ابراهیم السلام هغه ملګرو کې خطر کړه خو الا مگر خطر کنيشته ګوره په وینا په وینا د ابراهیم السلام کې پلار ته ویلو مشرک تجربه بخنه غواړي دا ګورنر دا بنه کې ګوره پوه شو ما املک لك من الله شيء من شيء او اقدار نعمت تعرف د الله دا د شي وربدنګا پتابان ځان سپارم اتا تو واپسی دا اتا ترا گردما اتا تو واپسی ورنگا مگر دے منگا کم دور فرد کافرانو ابا خنو کی منگتا و رب دنگا یقینا تو خاص تو غالب خواند حکمت والا ہے لقد کان لکم فیم اسوۃ حسنہ پتہ اکثر شتستا د فارا فیم په ابراهیم السلام د ملګرو کې طریقه خل ژوند تیرولو خلیمان هغه چاله کان یرجو الله چې وی چې عقیده ساتي د الله درستونه او چا څوک چې واو دي طریقې نه یعنی بایکاټ ونه کو د کفار سره مشرکان سره بدعتيان سره دین فروش سره فإن الله هو الغني الحميد یقینا الله غنی بے پروا استاد موزون سپرانه کوي او حمید صفات شوی اوس بشارت تا پال د الله په دین غیرت وکړه مشرک پلار سره بدعتي ماما سره بدعتي استاد سره بدعتي رور سره دین فروش د ترزوی سره د بایکاټ وکړه الله دې بل دوست کم څنګه دوست کی ټیک به کی الله ان شاء الله تګرانند عسى الله قرب الله يجعل بينكم چوګر په مېن تاسو په مېن دا کسان کې عادت چې تاسو ته دښمنی کړی دینه او به ګرځي موده دوستی دا الله د فار دشمن کړو نو الله به دوستان کې څنګه به دوستان کې ټیک پشي چې ته بایکاټ وکي وراله کته ته بایکاټ نه کینو هغه نو دوست هغه په کوپر کې پاتشي ایم غرق شو ته منافق شو ته منافق شو هغه دې غرق کړو نو چې ته بایکاټ وکي به الله ټیک کی ها کم خلک چې بایکاټ نه کوي دیم غرق شي ملګری نه جوړيږي اغم غرق شي منګ ډیر ودل پدې کې ډیر تکړه ملګری دومګه خو پويږي نه په خبره باندې بایکاټ نه کوي وای دا خیر استاد لک سختی کوي کنه نو چې دوستاج باندې د کوئی سختی کوي نو بایکاټ نه کوي ملګری سره الله سم جوړ نشي او کوم خلکو چې بایکاټ کړي دي نو تر بزرګونو ملګری جوړ شو دا د خدای کار دی ګوره دا نوٹ کوي ځان سره کم سره چې الله په دین غیرت کوي نو الله غل ملګری زیاتوي او چې چا بایکاټ کړي ما موږ بایکاټ کړي په کلی کې خو ټیټ نو دا ټول موږ تر خدای یو کړی دي ما بایکاټ کو جنگ مم کو بایکاټ مم کو دغه په خپلوانو کې یوسف بن تیدشته نو مشرک شته ولی ما بایکاټ کړي او قوم جنگ مم کو هر څه مې کو په دی باندې والله قدیر الله قدرت والا دی چې ستای دوست کی او الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی او دوه قاعده ذکر کړي په دوه آیاتونو کې یو دا چې هغه کافر چې هغه تاسو جنگ نه کړي ان تاسو خلاف چا تر مدد کړ نه تر احسان کول شي ابل دا چې هغه سره چې تاسو خلاف جنگ کړي یا تاسو خلاف نور مدد کړي هغه تر بالکل لیندین نه کوي لان حکم الله نه من کوي تاسو الله دا کسان چې جنگ نه کړي تاسو سره په دین کې ان تاسو یې د کورن خپل نو نه من کوي تاسو ته بورو چې احسان کوي دي تر احسان سره کول شي وتقصد اليهم انصاف کوئی دی طرح یقینا الله مینا کوي د انصاف دار سره یقینا من کوي تاسو الله دا کسان چې جنگ کړي تاسو په دین کې ایسي تاسو کورن خپلونه امداد کړي تاسو په خلاف امداد کړي په استوس تاسو کې نور خلکو نو من کوي تاسو ان تولاهم چې دوستي کوي دي سره اچا دوستي کوي دي سره نو دا کسان ظالمان نشه قرآن وی میاوالی کې د میاسه جمعه ته پای کې یما به درس کو یا میاسه د منافقونه کو نوغه انګریزان تر دغه ملګرتیا یو ځل ما ته میاسه وی چې انګریز بهادر ټول علما غوښتي دي شیخ وی مو ته چې ما بیا اتور شکنه خیر وینا کړه ټول براولې یما ته مکو اما بس ویلی ګوره اتا ته هم ګن جوړ شه ماته وینا نه هیڅ نه به زموږ دوستان دي انګریز بهادر خلک تراشه خیر یما چې خره وی چلاړ ولته کې اوس انګريز بهادر په کورتو کې ناته ابولیان پزمو کو ناسي شیخ وی زود لري دما وی د غراولې چې پراتی چې مولا ته ته چکینی نه چې ماته کې ما چې من خود خو نه کېنو وی ولی ما ته د ملزم ما
دغه مجرم ما نو مجرم نشي کېناسته وی غلانو انګريز ته وی ډیپټي کمشنر ته چې مولا ته خو چې مجرم ما هغه نه ته معزز میل میدان ته څه مجرم شیخ ته شیخ وته مستا معزز به هو کنه دا معزز ملمانو داله چې ته په کورسای نه ته موږ د پزما کېنولیو د معزز ملمانو دا کړی یا ټوله کورسای راغواړه یا تم پزما کوي ښا پاتې نه کورسای لا تور غړ پزما کېنوي بس اوس کېنه ما چاو کېنو وی بیا شروع شو چې ګورې جرمني چې کوم هم دهری دي او جاپان هم دهری دي او دغه اټلی هم دهریان دي منګ علي کتاب یو نو لہذا تعالی فکر دي زموږ د جنگ دي چې تاسو د خپل مقتدیان ته وای چې موږ سر فوج کې برتی شي موږ سره د جنگ دي نو موږ ملي کتاب تاسو ملي کتاب هغه دهریان دي ایمولیانو چې بالکل جی د ګولې شریف پیروي چې بالکل ګولې شریف پیر چرانو خلکو له تعویذ لیکل دا تعویذ سیټ ته وای څوک به مړو لم نشي وردا او جنگ کوا پوجي نو شیخ وی د پاتې ما ته خبرو کوم یو کنه ما ته جو خبرو کوم او دا دوا ته نه ویلې ما چې قران مونږ ته وای چې دوه قسمه کافرانو دوه قسمه یو هغه چې تاسو د ملک ایستې ته نه ملک غسه او تاسو جنگ کړی یا قید تر جنگ یو هغه کافر چې تاسو جنگ نه کړنه تر جنگ کوي نه ملک ایستې نو دا چې کوم تر جنگ کوي د تر به احسان نه کوي تاسو او کوم چې جرمني دی او جاپاني دی هغه نه موږ د ملک ایستیو او نه موږ سر جنگ کړي لہذا موږ به سره مدد کوو تاسو سره کوو وی انګريز په دغه غصه شو سور شو او زه شابو دی وی موږ راوته وی چرالو وی بل میاسه ما ته چې مو د هدایت څوکړو انګريز بهادر خو تا ډیر خپګو وی ما ته چې ګور ما بیا وی زه څنګه به ته ودا کینو نه ما چې د بوتلو مو خامخ حق بوم یرا ډیر غصه ته ما ته بس ټیک څه زل دارو امامتینو کوم وی دا غدا راوته زلارم سیده بیا دغه سعودیا تعالی مولانا سیندی څخه دا غدا نه نو دا دوه قاعده ته کوي چې کافرانو کوم خلک ته جنگ نه کړل کنه سوا سریلانکا شو کنه کته چې چین خدای سره جنگ کوي الله مسلمانانو سره یې کوي مسلمان خو چین تبا کاته ګوره چې کوم خلک چین ته پوسوي د مسلمانانو سره یې کوي دارنګ جاپان د فلال ته سره جنگ نه کوي یادات بنور ملکونه جنگ سره نه کوي نو هغه تر احسان کول شي حکم چې تر جنگ کوي لکه امریکا شو انګلند شو هندستان شو روس شو پوه نو دی خلکو دربا بایکاټ کې خانه دا د دوه اتونو دغه حاصل نه یا الذین آمنوا اوس چونکه صورت کې مسله د جهاد د انفاق وا پوه ادا دوړ ال کې دې شي تنظیم صحیح وي نو په آل عمران کې تنظیم اصول بیان کړ 15 آیت نمبر 102 کې چې عقیده وټول توحید وي آیت نمبر 103 کې دویم قانون چې قانون وټول قران او سنت دي 104 کې ارکان فعالی او 115 کې دریم اصل چې ارکان او مال لګئی او پنځم اصلي آیت نمبر 118 کې چې خپل تنظیم د بچاو وکړي بیا په صورت مجادله کې درې قاعده ذکر کړي لپاره تاسیس د جماعت د بچاو پوه او دې کې نور دوه قاعده نور ذکر کړي یو قاعده دا ذکر کړي چې کستا څخه د بل جماعت نه سره راغی د کافرانو یا کتاب نه بل چانه د بل جماعت یو سره څخه راغی او چې وایره ما هجرت کړ تاسو ملګرم نو هغه په پټو سترګو په هغه باندې یقین نه کې بلکې داغه به امتحان اخلي داغه کار ته وګوري نو چې امتحان کې پاس بیا به تر ملګری کې دا یو قاعده ده واجه او دویمه قاعده بیا ذکر کوي په آیت نمبر 12 کې دویمه قاعده چې بیا کله په امتحان کې پاس شو نو بیا به د خپل جماعت په اصول به بیا ته اخلي پوه دا دوه قاعده ته نور ذکر کوي د فار تاسیس د جماعت یا ایو الذین آمنوا و ایمان والو اذا جاءکم المؤمنات کله چې راځي تاسو مؤمنان خدي هجرت کوونکې نو امتحان کوي په دی باندې دا خو د خود په راغله کنه خو قاعده مقتدا شو چې سړی دی او چې راوي د مؤمن ما د مسلمان شو د امتحان ته اخلي الله علم ایمان لکه مخ ترجمه سورۃ النساء کې اچ القائلکم سلام تاته سلام تاته پیش
د خبره غردل د سلام چې د مسلمان ما نو سبا کېته تو دا ما چې لست مؤمنان ته مسلمان نه یا الذي آت نمبر شوران نه کې نساء کې ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل الله کله سفر کو ته په لار د الله کې نو لټونه کوي په تحقیق کار وکوي ولا تقولوا امو هغه چاته القیلکم السلام چې پیش کوتا تا خبر د اسلام نه خد اسلام السلام علیکم یا وی مسلمان نو مو چې لست مؤمنن تنه مؤمن تب تو نار حیات الدنیا کتا دا چې مؤمن نه تا مړ کو نو تعالی ټوي سامان د ژوند دنیا نو الله تعالی نعمت ډیر دي دغه رنګ وای تاسو بخوا احسانو ک الله په فتبینو دلته وای نو لټونه کوئی تاکي کوئی دلته کوي امتحان یا خلی په پټو سترګو په اعتبار مکوا بلکې فامتحنون امتحان واخلی وګوره کارون ته وګورئ چې کارون د اسلام کوي عقیده د اسلام دا نو الله عالم ایماننا الله خبر په ایمانو دی الله ته پته خو ته ته پته نشته به امتحان اخلي فین علمتمون مؤمنات پس که چرته پوښي په دی باندې دا مؤمنان دي نو مو پس کوئی دی کافرانو ته لا هن حل لهم نه دا خذ روا دي کافرانو لا او نه دا کافرانو روا دي خذلا واتو اس که کافرانو مطالبه وکړه چې زمون خذ تاسو راغلي دا اپاغه موږ نه مال وړي یا موږ دور پیسې وړي دي نو څوکا مال ولا ورکا دغه سره معاهده ده کنه مال ولا ورکا خو خدای بنو ورکه قران وایي واتو منفقو اور کوي کافرانو لا هغه چې خرج کړي پر خدو انيشته ګنا پتا باندې چې په نکاح ولې دا خده کله چې ور کوئی تا دی ته اجر نه دی نکاح تر وکبیا او دیل بیا مہر ورکا ولا تن او دیو بر قاعده دی کې ذکر کوي دا په دې کې ضمن کې دا قاعده ډیره ضروري ده چې کتا تا کافر را لکافر دا امتحان والا نو که امتحان کې پاتون بیا مور کوي تا ها کای پی پیسې له ګولې ورکولا وکستا نه خدای لاړه کافرانو څخه انو بیا څوکا هغه نه خدای مغواړه هغه لا طلاق ورکا د نکاح نه وباسه او کوم پیسې چې لګولې پیسې دای نو غواړي چې به زما دور پیسې غوړي نو که پیسې درکړي خپخه او که در نه کړي دا تاسو چې کوم خطر راغله کافرانو د دې چې کوم پیسې دي دا پیسې به دې خدري مسلمانې د مسلمان سره چې خدای ته لاله تعالی ورکه هغه کافر ته وایي چې تل ته دا نه واخله د چا چې خدای ته دلته نه نو د کافر ته وایي چې بای ستاره خدای پیسې ما دل ورکړي دې سړی دا د خدای ته تل او ته د هغه کافر نه چې دې سړی خدای چاته تل هغه نه واخله قران دا وایي ولا تمسكوا اما ته په نکاح کې غیر مهاجر بیسم الکوافر چې عصمت کوئی تا د کافر مطلب دا دی چې ته په نکاح کې دا غیر مهاجره هجرت نه کوي په نکاح کې ځان ساتي یا هجرت نه کوي نو ته خود کافر عصمت کوي کا مسلمانو هجرت وکړو کنه او تاسو په نکاح کې دا په دار حرب کې ناس ترا نو چې سکای نو خلک وای دا پلان کې خدا نو که بچی راځي خلک وای دا پلان کې خدا کې د شر شپه کو تر ملاو شي دا هوته د هغه عصمت کې دای پاک دامنی کې نو مطلب دا چې پریګر نکاح نه وباسه د کښن یو ملګری ستا چې هغه ګډ وډ دی هغه یو جماعت سره دی بل څه خم دی نو چې ته په جماعت کې ساتي نو دا ته د هغه پاک دامنی کې نه غوباسه جماعت ته چې ستاد اصول فابانه لري کا کسبا هغه بیا دین فروشي کوي یا تبل څه چې تا باندې خو الزام نه چې تاسو ملګری دی او موږ ته نشو د پلان کې تاسو ملګری موږ وخت لر کړی دی کوم چې دین فروش دی موږ لر کړی دی په موږ دا الزام زو نشي لګولې چې پلان کې دین فروش تاسو شاګردو نه ما لر کړی دی هغه ختمه شو ده موږ ایستي نکانه ولا تمسكوا اما تاسو په نکاح کې غیر مهاجر بیسم الکوافر چې تاسو پاک دامنی کوي د کافر چې نکاح کې ساته د آیت چراغ عمر فاروق رضی الله عنه دوه خدي قریبه او بکتون دوړ پر خدای دا ابوبکر صدیق رضی ام بکر هغه پر خدا نو آی په قران یو د عمل کړی دی آی دا اندی کړي چې خیر گزاره وکړو
ولا تمسكوا اما ته په نکاح کې غیر مهاجر دا فاقص دغه مخ کې دغه خاله مخ کې چې کوم تیر شو په دې آیات کې بیا ته مل کافر د آیات خیر خو د بیا عوامه چې پاک دامنی کوي د کافر ولا تمسكوا اما ته په نکاح کې غیر مهاجر خپل قران کې ویل اعلان دی بیا ته مل کافر چې پاک دامنی کوي د کافر ته چې بدیګه کې ذاته د خدای پاک دامن ثابت چې دینا کوي بچي ورغی خلک دار پلان کې بچي دي دارنګي ته چې په خپل تنظیم کې ذاته دا سره دین فروش زباب دین فروش کوي نو دین فروشي به کوي نو خلک دا خدای پلان کې ملګری دي ته به بدناميږي لری کدا نه د وخت وسالو مان فقتم او غړي هغه تاسو خرج کړی دي خدای مر غواړه خدای هغه دوه دستا شو خو کمال نوړي تنظیم پیسې وړي وته تنظیم پیسې راکړي ولید علومان فقو اقام خا تبودی کوي هغه چې خد کې پخپل خدای باغیم نه بيي خو پیسې غوښته چې ته خدای تمرا مغواړه ا پیسې ته غواړه ذالکم حکم الله دا کار حکم دارنګ شي دا حکم د الله دی فیصله کوي الله تاسو په منځ کې او الله دې په حکمت والا وین فاتکم شی من ازواجکم الکفار او کچلار ساتونه څه شی یو شی یعنی خدای ورا هغه خدای چې هجرت نه کوي ته شی ویلې کدا خدای دا به شی نو کنه خدای نه کدا شی دی چې خدای دا خپل خوان سره راغلی و د کرنګ چې دا د جماعت رکونو انده به اصول پابندو کنه خدای یو شی ولې ته به شی هغه د اصول خلاف کو دا شی دی لري کوی وان فاتکم شیء او کتر لار تاسو یو شی من دواج یعنی خدای تاسو ال کفار تا فعاقبتم استاد نمبر وارم راغه نفات وارغ داغین خدرال تاسو نو نفعات الذين ورکه کسان ته ذهبت ازواجهم چتلی خدای کفار څخه ورکه غیله پشان نه چې خرڅړي لکستا د مسلمانانو دوه خدای تلی ادري تلی سدیل د پاچی غیر مهاجری د ول طلاق ورکم اده دوی چې تاسو باندې په دې دور فیصد مہر راکې هغه نور کوي نو دلته تاسو کافرانو خضرال دوی ادري نغه چې تو کوکی وادي کې انداغه غمهر نه داغه غمهر به دې سره لور کې چې چا خدل ته تل چې چا خد کوپر ته تل د پیسې التفات دي پوهه دا طریقه ده فات الذين تاسو وار راغین کافرانو خد تاسو را مسلمانان جو مهاجر شي نو دا غیبانه پیسې ول خوندان او په دار کفر کې دي نو دا غي پیسې خوندان لمور کوي بلکې وری کوي هغه چاله ذهبت ازواجهم چې تل دي خدای دي کافرانو څخه پشان دا چې خرج کړي څوک پوښي په دې اتونه دا یو ډیر لوی مناظر دی هغه نه کس تاسو کابل کاری په دې آیات هغه په نه راغ ما سره د پیندای نه بیا ما سره نه ماته دې سمانه ما پلان کې دا وی هغه په نه کړی شو نو ما تر شکینه دې دا مې کېنو ادا ما ته بس په شو لړ بیا ساتو خپل له و دې پیانه دا خدای وکړه نو یې ته نشم غسته ها ساتو خپل له وان فاتکم شیء من ازواجکم او کتر لاړه یو شی یعنی خدستادو شی دې شی کدا خداوي دا خپل خوان تر نه راتله نو دا کدا ملګری وي انده به اصول پابند نو خدا شی دې کنه پر چلار شنو خو شو کتر لاړه ستانه یو شی یعنی خدستادو ال کفار تا نو وار راغستاتو مطلب دا دی چې د کافرانو نه خد تاسو خراله نفعات الذي دیل چې مار ورکه د دې غمر دی خوندان لمر کو بلکې فعات الذين ذابت ازواجهم نو ورکه آکتان چې تلی خدای پشان دی چې خرج کړی دي دا کوم خلکو خدای چې کفار ساتلی او مال وړ دي نو د دې خدو دا کم چې مار دی دا دې سره ورکه چې چا خدل تلی سور د انصاف کتاب دی واتقوا الله ويرګ د الله غدارنان تم به مؤمنون چې تاسو په هغه باندې ایمان راوړون کی یا یو نبی اوس بل قاعده ذکر کړي چې دا کا خلق کوم راغله تا
اب امتحان کې پاس شو اته به پوه شي چې صحیح مؤمن دي او ته په خپل جماعت کې په خپل اصول باندې بیعت واخلا یا نبی او پیغمبر اعظم اذا جاءك المؤمنات کله چې راځي ته مؤمنان خزه یو بیان کا چې بیعت کوي تا تر اعلان په دې شرط باندې چې لا شرک نه بالله شیء ایصدار باندې کړی الله تر څه ډومبه شرط ده د جماعت اصول ډومبه ده چې په دې باندې چې شرک باندې کوي لکه د موږ ډومبه شرط د تنظیم سو چې یو الذين امنوا تقوا الله حق تقاته یا رب الله نه کې مناسب یعنی شرک باندې کوي یو ولا ترکنا اغلاب نه کوي ځکه غل سره په جماعت کې نه پریدي ولا زنا باندې کوي زناکار سره په جماعت کې نه پریدي لولوتی زناکار ولا قتلنا اولادنا انا بوجني خپل اولاد منصوبه خاندانی منصوبه باندې ولا په پر جماعت کې ولا تین بهتان اراتله باندې کوي په بدنام باندې یفتریان چې جوړي دی بدنام را مخلاتونو مخرخو مخلاتونو خو سمان مخامخ د خد یو عادت ته سړی مخامخ په چا باندې بدنام نشي ویل که ارسو دله سړی دی شرمي ير د مخ وسوما په دروغه باندې شي ویل په سړی کې دا حیا شته لري چې د په مخامخ باندې که ارسو دله سړی دغه مخ کې چې هغه نه کړي چې کړي ویلی وای دا کړي خو په دروغ په نشي په شیشابه وای هغه مخامخ نشي ویل نر سړی دله سړی وای هنر نشي ویل خدای چې دی کدا ارسل دغه نه کوي خدا مخامخ دروغ ویل شي په خدمان خدای باندې کړو ادي دا او کته ته خیر چرته تماشا کوي نو کول تلار چې د خود جنگ وګوري بیا نو چې خدای جنگ کوي نو هغه سوی چې نو خدای باندې پیغمبر باندې هغه خدای پاک خدای دا چې ور باندې سوی مازغه به چور جو ظالم بچا سوی ابي هغه بل او ته سوی نو بیا دا هغه غلا وره سوی بیا نو ابیا ډېر بګداتي چې پر باړو چلوي نو بیا ځنه غاري شپږه نکل کې هوا نو چې هغه بل خبر دی ډنګ انا هغه په ځان راغلی و د ډول کې شروع کړه کوټه باندې او چې هغه بغلی شو جوړي بوته بیا کندل وینا شروع تا دا کړی هغه خدای به خلکو بوتله جنگ لا چرته سره رامړه خدای به هغه تر بدی جنگ نشو کوله وراشه خور 10 روپے درکما ادمه تر جنگو غندې بن سره نغاره پیژنه نغاره او شعر دا ته دورون شعر کټوي غودي کی انا غاره به ځان سره وړه کوټي ته وته خطا هغه تر به خبري واړو چې به سوې غوتی د خدا انجور دی بوته باړو چلو ستا دا کړو ستا مردا کړو ستا خوردا کړو ستا لوده اجرار ته وته وي نو چې دا بستړي شو په وینا جوړ هغه خبر انجور دی په ډنګ دی په نغاره شروع کړه ناغه ځان پورې رانه دا څنګه خدا نو دلته کې کوي ولاتین راتله باندې راخدي به بهتان په دروغ باندې چې جوړي دا دروغ مخې ته د لاتون دی امخ ته خو دینه مخامخ دروغ دا بیات بکې خدي چې ما ملګری کېږي نو بهتان باندې جوړي مخامخ دا بردان کې وعده تراولي ولا اوتینک فی معروف اخلاف باندې کېستا په کارونو شریعت کې شریعت کارو کې په غم کې په خاده کې بدعات رسومات باندې کې په دې بیا تخلي نو فوایونه نو کدی کین نو فوایونه نو بیا تو کدی سره ابا خنا ور دی له الله نه الله دې بخون کې مهربان په دې خدو کې دا راغلی نبی اسلام ته پنا ناسته یو په حضرت هندوا دا امیر وای رضی الله عنه مور او دا حضرت ام حبیبه رضی الله عنها مور دا دورا خدوا هغه ناسه چې نبی اسلام به خبره کوله هغه به پکې خبره کوله وځي چې وی چې شرک باندې وی شرک هم پری خده پنا غلابانو کوي ناغي غلابلا سو که ها وی کپرت کا خاون چال نور کې پیسې کنه ان دې نو له استېشي نبی اسلام یو چې بنا پکندر کې نو ضرورت پر پټول شي خاون نه وای ولا ترنه او اجلاس دین هغه چې خدای بل زناو کی ولا قتلنا اولاد من شداوي نبی اسلام نغوي هغه اولاد خو ته توجل ټول په بدر کې ای وخت په اولاد سمړ کې نبی اسلام پوښي ته خو اندانه ویم کنه ښا دا خبر استادي نبی اسلام خواخه وا خو ډیر دور اوره خدا وي ته خو اندانه ویم کنه ولا تنبي بهتان ان راتله باندې کې په درو په بهتان
په دروغ جوړ چې جوړې دي دروغ لا مخه ته د لاسون دی او مخه ته د پوینې مخامخ نور معنی مشته خدای معنا خدای سانم ده ولا استینکا اخلافک نه کیستا په قانون شریعت کې غم خادای کې وا رسومات باندې کوي نو بیا تو ترو کا بخنه غوړ دیلا اقدان الله دې بخود کې مهربان یا ایو الذین آمنو او ایمان والو آداب مومنان تر کوي او ایمان والو خبر سرته بوتلا پوښي ایمان والله تتولوا قوما ما وړي تاسو یو قوم ته چې غوسه کړی دی الله پای باندې دین فروش تر ملګرتیاونه کوي مزور پسونه کوي قد یسم الاخرته پته اکثر نه امید شي دا دین فروش د اخرت نه اجر د اخرت نه ځکه په دنیا اخلي کنه او اخرت کوم لاسین څه نشته کما یسل کفار لکه چې نه امید شي دي کافران من اصحاب القبور د ژوند کېدو د قبرونو والنا نو دایم د آخرت د اجر نه امید شي دي دغه په موضوع پیسې اخلي په ځانو مخلي په امامتای مخلي او په نکای مخلي او په دوټو کو خول باندې مخلي پارت پیسې دغه د آخرت د اجر نه امید شي نو مقصد د سورته حکم د جهاد د انفاق او سره تباعد او تباعد الكفار وزجر من والاه چې کافرانو جدا شي او څوک چې کافرانو ته دوستي کوي انا غي ته زجر کو